قسم انسان اخری نو داغي کفاره سره د ماتولو او د قسم خوړلو شرعي احکامات سدي په کوم سیز به قسم خوري او د قسم څه قسمونه دي او چې قسم دې مات کو د دې کفاره سره د کفاره مطلب دا دی عزتمندو چې الله رب العزت د انسان هغه ګناه معاف کی او د الله نومي بے ځای ذکر کړي هغه خطا ورته معاف شي او د عذاب نه بچ شي دې ته وایي کفاره د قسم مختلف قسمونه دي عزتمندو خو د قسم حواله سره شریعت انسانان د دې پابند کړي دي چې کلم د ضرورت په وخت کې د قسم ضرورت راشي نو د الله د نوم نه علاوه د بل څه قسم بنه خوري خدایات لري عزتمند قسم د ضرورت شی دی یا د انسان د جان د مال د حفاظت د پاره یا د مسلمان نه د شر د فکولو د پاره یا یوزی کستا جانی یا مالی نقصان کیږي او اغي کې ځان دا جانی مال او مالی او د عزت بچ کولو د پاره انسان قسم خوړی شي د دروغ قسم خوړل لوی ګناه ده کبیره ګناه ده او کله ناکله په دنیا کې د دې نحوست راځي او بیا انسان چې کم دی ډیر به برکتي سره او نحوست سره مخامخي نو د الله نوم بے ځای نه دي ذکر کول پکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث پاک کې راځي چې تاسو د طاغوت او د مور او پلار د آبا او اجداد قسمونه مخوري بعضی کسانی هغه قسم بخوړلو د جاهلیت په دور کې نو اغیبا د معبودانو په نوم باندې قسم خورو زما د فلانی بوت په سر قسمی نو د دین من رااله او دویم د عزتمندو بعضی کسانو به د الله نه علاوه په نور سيزونو قسمونه خوړه چا به په کعبه باندې قسم خوړو یا مثلا الله نه سیوا په زمزم باندې قسم خوړل د مور او پلار په سر باندې قسم خوړل د استاد په سر باندې قسم خوړل جمعات باندې قسم خوړل په قبر باندې قسم خوړل د چا په زندګۍ باندې قسم خوړل د چا په مشرۍ او په کشرۍ باندې قسم خوړل لکه اکثر خزي وي او با سړی وي زما دي د وړو کې زوی په سر قسمی چې دا کار به کوم یا مان نه کړي نو داسې قسمونه خوړل عزتمندو د دین شریعت کې منع راغلی د نبی اسلام صراحتا منع کړی دا بلکې بعض روایتو کې راځي چې د الله د نوم نه علاوه په بل سیز باندې په غیر الله باندې سو قسم اخري دا داسې دی لکه شرک یې چوکو نو د دین ځان ساتل پکار دی عزتمند بعض کسانو زمای د پلار په سر قسمی زمای د مور په سر قسمی او مور پلار بچی یادای یا زما د ستا په سر قسمی دا قسمونه عزتمندو شریعت کی گناه ده داسې ویل د دین ځان حفاظت کې ساتل پکار دی یو مسله دا شوا نو قسم چې ضرورت راشي په سبا باندې به خوري قسم به عزتمندو د الله رب العزت په نوم باندې خوري یا د الله رب العزت په خاصو صفاتونو باندې یا هغه نمونه د الله تعالی چې هغه عرف کې د قسم د پاره لستل کیږي او یادول کیږي هغه نوم باندې بد الله قسم خوري زما د رحمان ذات باندې قسمی زما د خالق ذات باندې قسمی زما د الله په ذات قسمی دا طریقې سره قسم وي یا انسان داسوي والله بالله طلا دا وو او با او تا د قسم د پار راځي پاره به کی والله معنا د الله په ذات مې قسمی یا بالله معنا هم قسم دي او طلا معنا هم قسم دي
نو دا یو مسله شوه د قسم متعلق. قسم تقریبا عزتمندو 5 قسمونه دي. هر وخت کې قسم خوړل ګناه نه ده. بعض وخت کې قسم کول په انسان باندې واجبي، خامخا به قسم کوي. زمونږ 2 قسمه خلک دي. بعضې خلک په هره خبره باندې قسم کوي. بعض خلک د یو ځای کې د قسم ضرورت وي، هلته قسم نه کوي. نو د دې وجې نه د قسم نه ځان خبرول پکار دي چې کوم ځای کې قسم کول پکار دي او کوم ځای کې نه دي کول پکار. بعض وخت کې قسم خوړل واجب وي، فرض وي، او هغه ځای کې چې مثلا یو بې ګناه انسان دی او د هغه د مرګ خبره وي، د هغه د جان خبره وي. یو بې ګناه انسان سړی وجني او تا ته وي په کومه لاړو، ته ورته زه خو دروغ نه ویم، په دغه لار باندې لاړو. نو سړی خو دې ځای ته ورسو. یا درته وي فلانې سړی چېرته ناست دی، ته جومات کې ناست دی 2م صف کې، او تا ته پته ده چې د دې سړي دشمني ده او دا سړی به څوک ووجني، او ته وایې زه خو دروغ نه ویم، ما چېرته دروغ نه دي ویلي، قسم. نو په دې وخت کې انسان تا ته وایي چې قسم دی، ستا دې قسم وي چې جومات کې ناست دی، نو ته ورته ویلی شي چې قسم دی چې جومات کې نشته، حالانکې هغه جومات کې ناست. ځکه تا ته پته ده که دا کس ورشي نو هغه وجني. نو خیر دی ته به وروسته استغفار وکړې، بلکې د شریعت د طرف نه ګناهګار هم نه، خو چې د هغه انسان بې ګناه انسان سر بچي. الله ته انسان ډېر زیات محبوب دی. نو که ستا د قسم د وجې نه د چا سر بچیږي بې ګناه انسان، نو خیر دی قسم وکړه. بلکې دلته که قسم نه کې نو ته ګناهګارېږي، ځکه ستا د وجې نه د یو انسان سر ځي، ضایع کېږي. د هغه به بچي وي، د هغه به ښځه وي، مور او پلاري، دکان دی، کاروبار دی، هر څه خراب شو. د یو انسان د مرګ د وجې نه ډېر کورونه تباه کېږي. سوید ابن حنظله رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی. حضرت وائل رضی الله تعالی عنہ د سره یو ځل روان و، نو دغه دشمن په د باندې راپیښ شو. نو دې سوید ته ویل چې ستا دې قسم وي دا څوک دی؟ هغه زما دې قسم وي چې دا زما ورور دی. هغه ته پته وه که زه ورته ویم چې دا زما ورور دی نو پرېږدي. نو هغه قسم وخوړ، ویله قسم دی زما ورور دی. بیا ډېر خفه و چې دا خو ما د دروغو قسم وخوړو. نبي علیه الصلاة والسلام لرال، ویل یا رسول الله دغه رنګې د دشمن مخې ته رالو، ما ورته قسم وخوړو چې زما ورور دی. نبي علیه السلام ورته خیر دی، مسلمانان ټول ورونه دي او تا ښه کار وکړو چې یو مسلمان دی بچ کړو. نو داسې وخت کې انسان دغه رنګې بعض علماو لیکلي دي چې د جان په شان باندې عزت، آبرو او عصمت، د چا د عزت خبره راشي، د چا د عصمت خبره راشي، نو عزت تم دومره حیثیت حاصل دی لکه مال او جان ته چې حاصل دی. نو که دغه ځای کې څه د قسم خبره راشي او یو بې ګناه انسان د هغه د عزت خبرې، نو انسان قسم کولی شي. لکه تا ته یو انسان معلوم دی چې دا ښه انسان دی، تا چېرته په ګناه نه دی لیدلی، او یو ځای کې یو کیس کې گیر شو، ته وایې قسم دی چې دا ډېر ښه سړی دی، نو تا د خپل علم مطابق ښه خبره وکړه. دغه رنګ عزتمندو دویم قسم قسم دا وي مستحب وي. بعض وخت کې قسم چې ته خورې نو تا ته ثواب میلاویږي په هغې باندې، او هغه ځای دی چې کله د دوو مسلمانانو صلح کې او یو ته قسم وخورې، قسم دی هغه بل سړی خو ډېر ښه سړی دی، او هغه بل سړی خو چې کوم دی تا سره ډېره مینه کوي، او قسم دی هغه خو ستا رور دی، د رور په شان دی. نو چې د دوو مسلمانانو صلح وشي یو منځ کې، که د دې دپاره انسان قسم وخوري ثواب هم ورته میلاویږي. یا دغه رنګې د مسلمان نه څه شر لرې کې او څه مضرت او نقصان ته لرې کې او هلته قسم وخوري، نو په دې باندې انسان ته ثواب هم میلاویږي. خو کوشش کول پکار دي داسې الفاظ ویل پکار دي چې هغه دروغ صراحتاً نه وي. دریم قسم مباح قسم دی. مباح معنا جایز. هغه دا دی چې مثلا یو مباح چیز دی، یو جایز چیز دی، انسان وایي دا کوم یا نه کوم، په دې قسم باندې نه انسان ته ثواب میلاویږي نه ګناه شته. خو بهتره نه دی د څیزونو داسې مباح څیزونو نه قسمونه نه دي کول پکار.
لکه یو سړی چې کوم دی وی زما قسم دی غوښه به نه خورم، نو که غوښه انسان نه خوري څه خبره خو نه ده، خو د دې نه قسم خوړل بهتر نه دي. د خوراک سکیز دی یا یو ځای دی فلانی بازار ته قسم دی نه بزم، نو هلته تک خو څه فرض نه دی، یا فلانی بازار ته قسم دی نه بزم. د عام څیزونو قسمونه خوړل دي ته مباح قسم وایي. نو او څلورم قسم د قسم دی هغه مکروه قسم دی. مکروه قسم دی ته وایي ناپسندیده، بهتر نه دی چې انسان داسې قسمونه وکړي. او هغه دا دی مثلا د یو مکروه کار دی، شریعت یو کار مکروه کړی دی او ته وایې زما قسم دی دا کار به کوم، نو دا بده خبره ده، دا نه دي کول پکار، مکروه کار دی ولې کې. یا مثلا یو مستحب کار دی او ته قسم وخوري چې دا زه نه کوم، مثلا زما دی قسمې نن نه پس به نفل مونځ نه کوم، نو نفل مونځ خو کول پکار دی، ولې قسمونه خوري؟ نو داسې د نفلي کارونو نه قسمونه خوړل دې ته مکروه قسم وایي، ناپسندیده قسم، دا نه دي کول پکار. لکه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو ځل مستح ته قسم وخوړو. مستح هغه چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په لور باندې چې کوم تهمت لګېدلی او دا پکې شریک شوی و، نو د ده زړه ته درد ورسېدو او ده به ورسره ډېر مدد کو، ویل د نن نه پس به مستح سره مدد نه کومه. نو الله رب العزت آیاتونه راولېږل چې نه، تاسو چې کوم دی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. خلکو سره د نیکۍ نه قسمونه مه خورئ، د تقوا نه قسمونه مه خورئ، د اصلاح نه قسمونه مه خورئ. نو بهرحال ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به معاف کو، ویل ټیک د ما سره زیاتی کړی، زما د لور په حق له زیاتی کړی دی، خو الله وی د ښه کار نه قسم مه خورئ، نو زه به آینده هم د ده مدد کوم. قسم یې مات کو، کفاره یې ورکړه. پنځم قسم حرام قسم وي چې داسې قسم خوړل حرام دي. حرام قسم دی ته وایي انسان په دروغو باندې قسم خوري. خو د دې نه هغه دروغ مراد دي چې د انسان د جان مال پکې څه خطره نه وي، هسې ته دروغ وی، دستخوشۍ کې او شوقي دروغ وی، یا د چا د جان مال پکې څه نقصان نشته دی او ته قسمونه خوري. بعضې کسان عادتي قسمونه خوړه، نو داسې قسم خوړل حرام دي، ځکه دی کې د الله نوم بې ځایه یادېږي. د دروغو په کار باندې د الله نوم یاد کو او قسم دې پې وخوړلو. هر قسم څومره چې د دروغو قسمونه دي انسان ته پته لګېږي چې ما دا فلانې کار دروغ وویل، دا ټول قسمونه. یا مثلا یو واجب کار دی پتا باندې ضروری دی او ته قسم خوري چې دا به زه نه کوم، نو دا خو دې ناروا کارو او دا دې حرام کارو. قسم خوراک ته د سره څوک حرام وایي نه. مثلا یو سړی دی وایي زه به جمعې سره مونځ نه کوم، زما دې قسمي، دا خو ناروا ده. زه به پلار سره تعلق نه ساتم، دا خو ناروا ده. زه به مور سره خبرې نه کوم، دا خو ناروا ده. زه به رشته دارانو سره رشته داري نه پالم، دا خو ګناه ده. او چې قسم پې خوري دا نوره ګناه ده. د قسم نه به ځان له توبه وباسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي څوک چې قسم وخوري د خیر کار نه، ځکه بعض وخت انسان غصې نه پوهېږي په ځان باندې، د خیر د کار نه قسم وخوړلو هغه کار کول په ده باندې ضروري دي، لازم دي، یا کول پکار دي، او دته قسم وخوړلو چې دا به نه کوم، یا د نه کولو کار دی او د قسم وخوړلو چې دا به کوم، وایي دا قسم دی مات کی او هغه خیر کار دی وکي او توبه دی الله توبه سي. بعضې کسان سادهګاني وایي جي پلار سره مې د خبرو نه قسم کړی، زه په خپل قسم باندې ولاړ یم، ځکه د الله نوم مې یاد کړی دی. نو د الله شریعت تا ته دا وایي چې زما نوم دې بې ځایه یاد کو، توبه مو باسه او قسم مات کا، مات کا قسم. د الله د حکم نه ځان خبرول پکار دي، پیغمبر د طریقو نه احکاماتو نه ځان خبرول پکار دي. نو پیغمبر وایي داسې قسم به ماتې او ښه کار وکړه، او که د بد کار کولو قسم دې کړي نو هغه مه کوه، او چې قسم دې مات کړو نو د هغې نه پس د قسم کفاره ورکړه. څه ده هغه درته وروسته وایم. دغه رنګې عزتمندو د قسم یو بیل تقسیم دی، 3 قسمه قسمونه وي.
د قسم یو بیل تقسیم دی چې کم قسم باندې کفاره راځي او کم قسم باندې کفاره نه راځي. درې قسمه قسمونه دي عزتمندو، یو ته غموس وي، یو ته لغو وي، بل ته منعقده وي. یمین غموس دی ته وي چې انسان په تیر شوه زمانه کې په یو خبره باندې قسم وخوري او قصدن پکې دروغ وي. مثلا یو سړی چاته وي لکه ته فلانی ورځ بازار ته تللی وي، دکان ته تللی وي، لکه شاګرد یې تپوس دی کوي، دا وایي که زور ته سویمه چې نوم تللی نو سزا را کوي، دا وایي قسم دی استاجي زه تللی وم. یا زوی دی سکول ته پلار تپوس کې تللی وي، قسم دی چې هفتې پوره سکول ته تللی وم، حالانکې نه دی تللی. داسې مختلف قسمه خبرې کیدی شي چې چا تیر شوي زمانه کې په یو خبره باندې قسم وخوړو، دې ته یمین غموس وایي. او د غموس معنا ده غوپه، نو دی انسان له الله په جهنم کې غوپې ورکوي، هله به دا ګناه معاف کیږي. او یا د مرګ نه مخکې به توبه وباسي او څه صدقه دې ورکړي چې د الله عذاب پرې رانشي. نو دې کې د ماتولو څه خبره نه، دا خو د صرف دروغ ویلي وي، ځان دپاره څه قسم نه وي خوړلی، خو په یو واقعه باندې یو خبره باندې د دروغ قسم خوړي چې دا شوی او یا دا نه شوی، حالانکې هغه د هغې خلاف کارو او ده ته ښه پته وه په دې کې کفاره نشته، دا خو تا دروغ ویلي، بس استغفار وکړې. او دیم لغوه قسم دی. لغوه قسم دی ته وایي چې دام د ماضي په زمانه کې یو قسم سړی وخوري، خو بې اختیار یې وخوري، د دروغو اراده د ده نه وي، دی اول کې قصدن د دروغو اراده لري چې او دا کار داسې شوی دی او یا نه دی شوی، په دې کې ورته پته نه وي، خو بس اسې وایي سړی دې تپوس وکړي هلکه فلان اسکول له تللی وي، بس بې اختیاره وایي قسم دی تللی وم، بیا وروسته سوچ وکړي چې هلکه فلاني ورځ باندې خو زه نه وم تللی، دې ته لغوه فضول قسم وایي. امام شافعي رحمت الله علیه فضول قسم دې ته ویلی کېږي لکه بعضې کسان یې لوبې کوي او د بعضې کسانو په خوله باندې قسم ټکې اوړېدلی وي، لکه باجوړی قسم، مومندې قسم او دغه رنګې خارې قسم، دې ته چترالی قسم، مختلف ځایونه کې چې کوم دی وایي. لکه نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل چې کوم دی یو لوبه کتله، داسې خلکو لوبه کوله، نو داسې تیراندازي کوله، تیرونه ویشتل، نو هغه یو چې تیر ویشتو بل ویل قسم دی چې ویشتو، قسم دی ولګېدو، لکه ماشومان وایي داسې لینده باندې څه شي وایي قسم دی چې ویمیشتو، والله چې ولګېدو، والله چې داسې شو، والله چې والله چې کول، خلک اکثر والله چې والله چې کوي. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها تپوس کوي یا رسول الله دا خلکو قسمونه خوري، ویل نه داسې لغوه قسم دی، دا د دوی اسې عادت دی، والله چې داسې چلو شو. بعضې کسان رواني که نه والله چې د کور نه روان شومه څنګه چې ووتم، والله چې په هلته را پرېوتم، نو دې کې د قسم خبرو څه ضرورت دي. او قسم چې نن دکان ته لاړم که نه، قسم چې ډېر زیات ګاک راله رال، نو دا قسم نه وي، خو دا لغوه د فضول خبرې دي، په خوله باندې نه دي راوستل پکار. په دې کې هم کفاره نشته، ځکه دا خو هسې د انسان تکیه کلام دی، عادتي قسم دی. اصل قسم منعقده ته وایي چې انسان په آینده زمانه کې د یو کار د کولو یا د نه کولو قسم وخوري چې دا به کوم قسم مې دی یا نه کوم دا مې قسم مې، او قسم د الله په نوم وخوري یا د الله په صفتونو وخوري، او د بعضې عالمانو په نسبت باندې په قرآن باندې قسم وخوري، دا هم قسم دی. خدایان درې قسم دپاره په خولې باندې ویل ضروري دي. بعضې وهمیان کسان وي زما زړه کې راغلی قسم، په زړه باندې قسم نه کېږي، بعضې کارونه خولې سره تعلق لري، نو که زړه کې دې رال دا قسم نه دی، په خوله باندې د باقاعده قسم الفاظ ادا کړه، کله ورته قسم ویل کېږي، کله ورته حلف وایي، حلفنامه، تاسو که کتلي وي په دې کاغذونو کې لګي حلفنامه، د دې معنا هم قسمي، یمین هم ورته وایي په عربۍ کې، قسم هم ورته وایي او حلف هم ورته وایي. نو بهرحال عزتمندو چې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم دی وخوړلو، نو بس بیا به هغه کار که د کولو کاري او ثوابي کاري نو بیا به یې خامخا کې قسم به دې وشي، پوره به شي. که د نه کولو کار وي او هغه شریعت کې هم نه کولی، نو بس قسم په ځای باندې وساته، کار مه کوه. خو که بالفرض تا د داسې څیز د قسم خوړلی دی چې هغه کول پکار دی او ته وی نه کوم، یا نه دي کول پکار ته وی کومې، نو داسې قسم به یې ماتول پکار دی، حدیث پاک کې راځي. او کنی ماتی ټول عمر به ګناهګار. مثلا یو سړی وي زما د قسم روټۍ به نه خورم،
نو روټۍ خوړل خو انسان دپاره ضروري دي. روټۍ وخوره، اوس ټول عمر بس پاپړې خوري چې بس روټۍ نه خورم بس پاپړې به خورم، قسم به مې مات نه شي. هلکه معده به ځان له خرابه کړي. او داسې قسم ماتول پکار دي. یا پلار سره به خبرې نه کوم، ته خو ګناهګار یې، ازاري به شي، قسم مات کا. مور سره به خبرې نه کوم، مور سره به روټۍ نه خورم. او دغه رنګې د بچو په حق لا یا دغه رنګې نور چې کومې رښتې دي د هغې په حق له قسم وخوري، دا به یې ماتول پکار دي. خو چې کله د قسم مات کو نو بیا به د هغې کفاره ورکې. دغه رنګې بعضې خبرې دا چې د هغې سره قسم په خپله ایسارېږي. مثلا یو سړي قسم وخوړو خو انشاءالله ټکې ورپسې فوراً وویلو، قسم دی زه به نن بازار ته ځمه انشاءالله. نو که بازار ته الله نړی خیر دی قسم پې نه اوړي. انشاءالله سره چې کوم دی او ماشاءالله سره یا الا ماشاءالله یا پښتو کې یا په خپله ژبه کې داسې ټکې ووایي. مثلا نن د غرمې روټۍ به نه خورم زما د قسم وي، خو که زړه مې نه کېدو، نو مطلب دا دی چې کوم غرمې روټۍ راله او زړه کېدو قلاري دي وخوري، هېڅ خبره نه قسم یې نه بادېږي، ځکه ته شرط لګولی او که زړه مې نه کېدو. اوس خو ورته زړه کېږي، بس پرلت ولګوه وخوری او قسم دې مات نه شو. دې طریقې سره عزتمندو نو انشاءالله او ماشاءالله سره خو دې کې به دا یاد لري چې انشاءالله به په موقع باندې وی. داسې نه چې تا کار خراب کړی بیا وروسته پکې سروې شروع کړي انشاءالله 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 بیا نه کېږي، فوراً به ورپسې انشاءالله وی. دغه طلاق کې هم دا مسله ده، قسم کې هم دا مسله ده. دا انشاءالله ټکې هم ښه ټکې دی چې انسان د الله نوم په خولې باندې الي د ډېرو کارونو نه بچ. طلاق کې هم چې چا انشاءالله وویل طلاق نه واقع کېږي. او دغه رنګ قسم کې هم کې انشاءالله الا ماشاءالله ټکې وویلو یا داسې د پښتو بل ټکې نو هغه نه واقع کېږي. خو په ټیم باندې به وی یو سړی یو ځل چې کوم دی یو څاروی خرڅولو په منډۍ کې، نو چې د کور نه راوویستلو نو یو امیر صاحب یا قاري صاحب پې اواز وکړو ویل لکه چېرته ځي؟ ویل څاروی خرڅوم منډۍ ته روان یم. هغه ورته ویل انشاءالله ماشاءالله پکې وایه چې انشاءالله بازار ته روان یم، که د الله خوښې نو دی څاروي کې به راله مزدوري راکړي. هغه ویل دې کې د انشاءالله څه ضرورت دی، خو دا مې څاروی دی او دا زیمه او دغه بازار دی او هغه ګاک دی، بس بازار ته بوتلل دي او خرڅول دي. او تاسو تبلیغیان هم ارڅه کې انشاءالله او ماشاءالله او جزاک الله هم راویستي دي. دا اسلامي ثقافت دی عزتمندو. انګریزان په هیلو هاو آر یو باندې او ایکسکیوز می په دې سيزونو باندې نه تنګيږي، موږ په ماشاءالله جزاک الله باندې شرم محسوسو. هغه چې بازار ته لاړې منډۍ ته لاړې د خدای کارونو ته ګوره، هغه څاروی ته چا چپکو پټې کو چې څاروی ته چپکو او غلا شو، سړی ډېر خفه شو. نو واپسې کې چې روان و قاري صاحب یا امیر صاحب په لاره کې ولاړ ویل لکه څنګه چلې په څو دې خرڅ کو؟ هغه ورته امیر صاحب انشاءالله چې د کور نه کله راووتم او انشاءالله چې کله تا سره میلاو شوم او بیا انشاءالله چې کله بازار ته لاړم نو انشاءالله غرانه چا پټ کو. هغه ورته اوس په انشاءالله باندې کارونه نه کېږي. نو د دې وجې نه عزتمند انشاءالله لفظ به وی خو سمه په موقع باندې او په ځای باندې به وی. ځکه عزتمندو قسم قسم آفتونه انسان ته راځي. یو سړي چا نه څاروی پټ کړی و چې منډۍ ته یې بوتلو د هغه نه هم چا پټ کو. بل ته یې تپوس وکړو هلکه په څو دې خرڅ کو؟ وایي په څو مې چې اخیستی او په هغې خرڅ شو. غلا راځي، په قسم قسم آفتونه انسان ته پېښېږي. نو د الله نوم به بې ځایه نه استعمالوي. بعضې کسان قسم خوري دا الفاظ وایي که ما دا کار وکړو نو زه به یهودي یم، او که دا کار مې وکړو نو زه به عیسایي یم. زمونږ پښتانه اکثر سیک یادوي، وایي د سیک زوی به یم که دا کار مې وکړو. قسم قسم خبرې په خپل ایمان باندې خوشحالېدل پکار دي. کفري الفاظ او دا ټکي په خوله باندې نه دي راوستل پکار. خو بهرحال دا خو د خلک د زړه د ارادې نه وایي. که یقینا سره دا وایي چې سیک یم نو بس بیا خو سیک کېږي، خو دا خو څوک په غوسه کې اکثر وایي هندو به یم که دا کار مې وکړو.
هلکه هندوان دي دومره خوښ دي وایي نه قاري صاحب بس څه کې غوسه شوی وم او یو چنګړی شان ښځه مې د هر وخت راپورې نښلي نو څه وکړمه نو د خولې نه مې دا ووت اوس دا ووایي چې هندو شوی یم که نه مونږ ته ویل خیر دی سړی زر نه هندو کېږي دومره د زړه اراده دې نه وایي نه جي هندو باندې څه کې نو وایي د دې څه کفاره ده مونږ یو دام بعض عالمانو لیکلي په قسم کې راځي نو که تا وویلې چې دا کار مې وکړو نو هندو به یم نو چې کار دې وکړو نو بس هندو کېږي خو نه خو هندواني به ورکې مطلب کفاره به ورکې نو د کفاره د قسم به بیا ورکړي کا کار دی او که د نه کولو قسم نو هغې اعتبار سره به کفاره ورکړي بعضې کسان داسې قسم خوري دا هم قسم کې راځي وایي که ما دا څیز وکړو دا دې په ما باندې حرامي که دا روټۍ ما وخوړله نو دا دې په ما باندې حرامي او حرام دي وي که زه سکول له لاړم او حرام دی وی که مزه دی ملګری سره مې روټۍ وخوړه او حرام دی وی که د فلانی ملګری واده له لاړم مختلف ځایونو کې حرام پښتانه ډېر یادوي دا هم قسم دی نو بس چې کله لاړې روټۍ د باندې نه حرامېږي روټۍ ښه مزېداره وخوره خو نورو مسکینانو له هم د کفارې په طور باندې روټۍ ورکې کفاره به ادا کېده دي نو دا هم په قسم کې راځي عزتمندو اوس د قسم کفاره څه ده بالفرض یو قسم دې مات کو اصل خبره ده نو د قسم کفاره څه ده د قسم کفاره کې قرآن پاک کې او احادیثو کې او کتابونو کې یو څو څیزونه بیان شوي دي چې کله یو انسان قسم مات کو نو دا د یا لسو مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکي خو غریبانانو خلکو ته به ورکي او دا پکې ضروری ده چې سهار دې کم غرمه دې کم مسکینانو غریبانانو له روټۍ ورکړې ده هم اقه غریبانانو له به ماښام روټۍ ورکې او ښه مړه خېټه متوسطه روټۍ به وله ورکې داسې نه چې بس همداسې سړه روټۍ دې ورته لاس کې نیولې ده چې بس دا خورئ سالن به ورسره وي نو بهرحال عزتمندو لسو مسکینانو له دې 2 ټیمه روټۍ ورکړه یا یو مسکین دی مثلا 10 ورځې راځي هغه ته وایي غرمه م راځه ماښام م راځه او 2 ټیمه ما کره روټۍ خوره نو 10 ورځې کې د یو مسکین له 2 ټیمه روټۍ ورکړه نو هم صحیح ده دا طریقه یا به غلام ازادي خو هغه نشته او بل دا ده چې 10 مسکینانو له 10 جوړې کپړې ورکې 10 سوټونه والي چې کله د قسم مات کو نو بس 10 مسکینانو له 10 جوړې کپړې والي هغه به دا هغوی له ورکي نو بس تا کفاره ادا شوه د دغه قسم نه خلاص شوي یا بله طریقه دا د عزتمندو اسانه طریقه دا ده چې 10 مسکینانو له 2 کیلو غنم ورکا یا که وریجې کجوري نور سیزونو کې ورکې نو بیا به 4 کیلو وله ورکې یو کس له که غنم یا اوړه ورکې اوړه اکثر هر چا که موجودي نو 2 کیلو اوړه یا یو مسکین ته ووایه 10 ورځې من کره راځه نو بس روزانه وله 2 کیلو اوړه ورکوه چې بورۍ دې ختمه شي چې درته پته ولګي چې سبا د الله نوم بې ځایه ناک دی مونږ خو په دې سیزونو باندې نه سمیږو خو چې کور کې اوړه ختم شي یا پیسې د جب نه لاړ شي نو بس بیا ایله دماغ ځایله راځي و یار اوس مې دماغ ځایله رال نو بهرحال دا یو طریقه ده یا بله طریقې اسانه دا ده 10 کسانو له 10 د سرسایي په مقدار باندې روپۍ ورکه چې قسم دې مات د سرسایي چې کم روپۍ اوس تقریبا د 2 کیلو اوړو 120 روپۍ قیمت دی تقریبا نو یو کس له 120 روپۍ ورکا نو بس د روټۍ پخولو نه او خوړلو نه او خوړولو نه د ټول سیزونه بېغمه شي نقدي روپۍ ورکه قیسې ختمه 1200 روپۍ د باندې کفاره راله د نن دور مطابق 120 روپۍ به یو کس ته ورکې که 1200 روپۍ دی یو کس له ورکړي نو بس 120 روپۍ دی ادا شوي لږ بزان کړې مالدار له به نه ورکې غریب له به ورکې که بالفرض د چا وس نه کېږي د پیسو غریب دی نو لکه چې غریب وي نو د الله نوم ولې بې ځایه یادې مالدارانو خلکو کې خو مستی ده نو ته خو غریب سړی ولې داسې بې ځایه خبرې کې خپل صادر سره خپې غځوه بس وایي وشو نو څه وکړم نو بیا هغه له دا پکار دي چې وس یې نه کېږي د دې مال
که دغه وس یې کېږي نو بیا روژې پکې نشته او که نه دغه څیزونه یې وس نه کېږي نو بیا د 3 روژې ونیسي 3 روژې عزتمندو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مسلسل به نیسي 3 روژې به نیسي خو متواتر به نیسي مسلسل په در په یو بل پسې که بالفرض یو روژه دې ونیوله او بیمار شوې نن خو مې په سر درد دی والله دا خو ډېرې ګرانې روژې دي د الله نوم یادول آسان کارو شخوندم دې پې نه والو بس همداسې دې یاد کو نو یو بیمار شوې نو بس اوس بیا د سره کې 2 روژې دې نیولې وې په درېیمه باندې بیمار شوې بیا د سره کې یا مثلا ښځه ده بیماري پې راله بس بیا د سره کې نو 3 روژې مسلسل د قسم کفاره ده نو بهرحال عزتمندو دا د قسم متعلق څه احکامات